الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. محترم سامعینو، د الله رب العالمین په نعمتونو کې ټولو نه لوی نعمت دا د الله رضا ده. قرآن کریم کې الله رب العالمین دې طرف ته اشاره کړې ده چې ورضوان من الله اکبر. د الله رضا، د الله خوشحالي، د یو بنده نه راضي کېدل دا لوی نعمت دی. الله رب العالمین دې کړي چې الله رب العالمین زمونږ اعمال داسې وي چې د الله رضا مونږ ته نصیب شي. حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي، امام بخاری رحمه الله روایت نقل کړی دی، کتاب الرقاق کې 6544 نمبر حدیث دی. و چې کله د قیامت ورځ چې الله رب العالمین به خپلو بندګانو ته وایي هل رضیتم، ای زما بندګانو آیا تاسو راضي؟ بندګان به ورته وایي چې یا الله مونږ به ولې راضي نه یو، او تا مونږ له داسې نعمتونه راکړي دي چې هغه ته په خپل مخلوق کې بل چاته نه دي ورکړي. نو الله رب العالمین ورته وایي چې نه، یو نعمت شته او هغه څه دی؟ اليوم احل علیکم، زه نن په تاسو باندې خپل خوشحالي، خپل هغه رضا دا حلالوم. فلا اسحط علیکم ابدا، زه به تاسو باندې د نن ورځ نه پس هیڅ چارې هم غوسه نه شم. نو جنتیان به په دې باندې ډېر زیات خوشحاله شي. نو د الله رب العالمین رضا دا د هر یو نعمت نه لوی نعمت دی. په دې وجه باندې پکار مونږ له دا ده چې مونږ خپل د رب رضا حاصله کړو، او چې یو انسان نه په ژوند کې الله رب العالمین خوشحاله شي، نو دغه انسان دا کامیاب دی. بعضې اسباب هغه داسې موجود دي، نبی علیه الصلاة والسلام یا په قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایلی دي چې په هغې سره د انسان نه الله رب العالمین رضا کېږي. د هغې نه مختصر یو څو ذکر کوو. یو دا چې کوم یو انسان په هر یو خوراک او څښاک باندې، یعنی په یو لقمه خوراک باندې او په یو ګوټ شراب څښلو باندې، که هغه چای وي او که اوبه وي او که نور شیونه د څښلو وي، چې دی حمدونه د الله وایي، یعنی هر وخت د الله حمدونه وایي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي، عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما دا حدیث راوي دی، وان الله لا يرضى عن العبد اذا اكل اكلة، یقینا الله رب العالمین خامخا راضي کیږي د هغې بنده نه کله چې یو نوړی وخوري، لقمه وخوري، ويحمده عليها، پای باندې د هغه الله رب العالمین حمد بیان کړي، یا د اوبو یو ګوټ وڅښي پای باندې د الله رب العالمین حمد بیان کړي. ان الله لا يرضى عن العبد، خامخا راضي کیږي هر وخت د الله رب العالمین شکر ویستل، حمدونه ویل. او دویم سبب هغه دا دی چې انسان نه مور او پلار راضي وي. حدیث ته نبی علیه الصلاة والسلام کې راځي، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي، ابو هریره رضی الله تعالی عنه حدیث دی، کوم یو انسان نه چې مور او پلار راضي وي، داسې انسان نه الله راضي وي. د الله رضا د مور او پلار په رضا کې ده، او د الله خفګان د مور او پلار په خفګان کې دی. دغه رنګې 5 وخته مونځ کول، د الله رب العالمین اطاعت کول، د نبی علیه الصلاة والسلام تابعداري کول، او تلاوت ته قرآن کریم کول، او روژه نیول، صدقه کول، او خلکو ته د خیر ښېګړې خبره کول، دا ټول داسې کارونه دي چې په دې باندې الله رب العالمین راضي کېږي. مونږ تاسو له پکار دی چې خپل رب راضي کړو، چې دنیا او آخرت کې زموږ لپاره د نجات ذریعه وګرځي. دعوت اهل حدیث ٹی وی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ، او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.